بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا علما کتابونه برابر کړه رضاویږي اخوای کا ها نو منګه په سبق کې پرون ویلو یو فوچوي منځونه داغه طریقه خو له پای بس بیا پرون سبق کې مونږ ویل چې لکه ته په فرض باندې ولاړی او جماعت نن دا قائم شي نو څه چل وکړي یا په سنت باندې ولاړی او امامتي ودرېږي نو څه طریقه کار وي نو بای مبارک پرون دا مسلې مسائل دا وشول نن سبق کې دا دي چې یو سړی چې نن د نماز فوت شي او د لکه په هیڅ حال کې مونږ نشي کولای نه په ولاړه کولای شي نه په ملاسته کولای شي او په هیڅ حالت کې لکه د مونږ قضا را نه وړله نو د مونږ بس فدیه جرمانه سبي کنه بي نو دا خبره کوي نو فدیه الصلاه والصوم د مونږ او د روزي فدیه دغه ته ویل کېږي چې انسان د کولو نه عاجز دی د مونږ د کولو نه او یا د روزي د نیولو نه عاجز دی نو د فدیه ورکوي فدیه به څونه ورکوي نو دی وی إذا أصبح المريض قادرا على قضاء ما فاته من الصلاة ولو بالإيماء ومات قبل أن يقضيها وجب عليه أن يوصي وليه بأداء فدية الصلوات الفائتة فکله چې یو مریض جوړ شي او داسې جوړ شي چې دی په مانځه کولو باندې قدرت لري او اگر که په اشاره سره ولي نه او د بیا هم منځ ادا نه کو لکه منځونه د نه قضا شي دی بیمار دی او دغه بیماری په حالت د دنیا نه لاړو بس خبره ختم شو بیا به منځونه نشته خو چې دی نا جوړه او منځونه د نه قضا شول بیا الله تعالی دې جوړ کو دومره جوړ شو چې د منځ په کول باندې قادر شو وس دا منځ کول باندې کده اگر چې په دغه باندې قادر دی اگر چې په اشارو باندې قادر دی او منځ کولای شي نو بیا په دې منځونو قضا براوړي چې بیا هم قضا را نه وړ کنه نو بیا په دمه اندال لازم دي چې د خپل وارثانو ته وې خپل وارثانو ته چې په ما باندې منځونه دي دا غي فدیه تاسو ور کوي دا ویل چې کنه په کې ضروری دي ښا چې زماده مال نه بدا تاسو ور کوي نو درې مې سمال چې دته سونه ده لای درې مې حصے نه بدا د منځونو غ فدیه جرمانه دا ور کړل شي دار مانځه به یو نیم سوا وي یعنی څنګه چې د صدقې فطر مقدار ده نو دومره به هر مانځه به د مانځه به حسابيږي او د روجي به هم د قشاندې نیم سوا چې دا به د غنمو د وربشو دا چې د کیږي به بیا دا چې کده وصیت ونه کو یا د بیماری په حالت کې دنیا نه لاړو او نو په دمانه بیا دغه نشته پر او اولیاء باندې په وارثانو باندې ورکول نشته کوارثان ورکې د خپل مال نه ورکې بیا د خپل مال نه چې لکه مطلب د ما بلار په مال کې واده کوم حصے ملاو شي د چیرې پلار مې را باندې را سند کړي وځ داغه نه منځونه قضا شوی دي نو او زه دې فدیه ورکوم د خپل طرف نه د خپل مال نه ورکول شي کپلاري وصیت کړو نو د درې میسي د مال نه بیا ورکې کو وصیت نه وکړي نو بیا د درې میسي نه نشي ورکول بیا خپل باندې ورکو کنه جو ساده اثر به پوي بیا پوي به باندې وداله چې کړه د ادا کولو مقور د ملاوي شي کوم مقور د نه ملاوي شي نو بیا په فدیه نشته ده و اذا اصبح المريض کله چې جوړ شي مریض کله چې شي مریضو قادر قدرت والا علی قضاء ما فاته من الصلاه چې د ادا کی هغه چې کوم فوت شي دي د منځونه ولو بالايماء اگر که به اشاره سره ولي نه وما ده قبل ان يقضيها او دې مرشي مخکې لرينه چې د هغه ادا کی دا غیر ادا کول نه مخکې مرشي نو وجب عليه واجب دي بلمنه ايوصي وليه باداء فديه الصلوات الفائته چې د وصیت وکړي خپل ولید یعنی خپل میراث خورو ده باداء فديه الصلوات الفائته فادا کولو د فدیه دا فوچی منځونو چې دا فوچی منځونو فدیه چې د ادا کې خپل وارثانو ته به حکم وکړي او دا د روجوم د قشنده خبره راخه چې د روجي وخړلې او د بیا لا رخصه ونه چې په دغه بیماری کې د مړ شو او نو بیا په دمه باندې وصیت کول لازمي دا بیا په وصیت کول نشته ده خو کله روښه انده د قدرت حاصل و چې د روجي ونیسي او دا بیا هم ونني ولې نو بیا په وصیت لازم ده او کله بیمار شوی دی او بیا جوړ شوی د سر ناړو دینو چې په دغه بیماری کې د مړ شو د روجي په قدرت باندې قادر نه دی بدل وځ د سیده کنه چې دوی چیرې د بیماری نه مرمه روجي د روجو فدیه ورکړه یا دوی ته بیماری نه زمرم او د منځونو فدیه ورکړه
د خپل طرف نه بیا وروسته خدای پاک دې قادر کو بده باندې نو بیا بلای قضا وروړي فدیه سه ثواب ته تورمن لاړه بیا بل کده دا وروړي پوه شو اکثر بدی ګور خلک نه ساتي روجي دا زنانه اکثر دا یا شوګر مرض والا لپاره روجي حالا دا یې کده د اوس تکلیف یا ګردو والا چې دا کال په لنډ ورځو کوم روجي نشي نو الو فدیه ورکړي کدا کال په لنډ ورځو کې لګول دا کم ورځ جنن سبا دي کبدي کې د روجي ورکو نیول شوي نو بده باندې بیا فدیه ورکول نشته ده ک فدیه ورکړه او بیا د ورسو دا روجي نیول د طاقت په بدن کې راغی چې د روجي نیول شوي اگر چې کال په کچ ورځو کې ونی نه نو بیا به دا فدیه ور ثواب په نور باندې لړ شي او اوس به قضا راوړي وكذا اذا اصبح المريض قادرا دارنګ چې شي مریض قدرت والا على قضاء قضاء کول ما لا فوت فاته من الصيام چې فوچوي د روزونه وما ده قبل ان يقضيها او دې مرشي مکه نه چې ادا کوي لره نو وجب عليه واجب دي بدمانه ان يوصي وليه چې دې وصیت وکړي خپل میراث خور ده ابي اداء فديه صيام الفائده ادا کول دغه د فدیه د فوچوي روزه لکه پوښتنه به معنی دا شانتي پویتر کوم دغه خبره ده وکذا د غرنګي اذا مات المريض او کله چې مرشي مریض قبل ان يقضي فائده الوتر مکه د نه چې قضا کې قضا ادا کړه فوچه وتر او قادر علی او د قدرت والی په باندې نو وجب عليه واجب دی په باندې ايوس کې به اداء فتتها چې د وصیت وکي په فدیه ادا کول دي لکه پوه شو به باندې یعنی کوي ترتیب پاتې شو منځونه ته پاتې شوی دي یا ته روزه پاتې شوی نو به درې وانه ترونه کې باندې وصیت کول لازم دي وذا ولي چې د به تل کوي والولي يخرج الفديه من ثلث الميراث ولي چې دا او باسه په فدیه د میراث د درې میسینه میراث کم مال چې دی مړی پر خولل لري کم مال چې مړی پر خولل لري نو داغه لاول با چې مړی کم مال پر خولو نو لاول به تجهیز تکفین به وکړل شي مطلب که کفن نه نو کفن به واغستل شي که قبر نه نو قبر به واغستل شي د مال نه بیا به دویم مدد چلوږي چې لکه د څونه قرضې مرزي یا قرضې مرزي به ادا کی او قرضې به خلکو ورکی که بیا هم مال پاتې ونه داغه د درېمې حصے به داغه د درېمې حصے به د با چې وصیت کړه وصیت ورکړي کدا مونږونه پیژو مونږونو فیدیو کوي روزي پیژو روزو کوي داغه نه بعد چې دا کم مال له نو دا به په میراث والا باندې تقسیم کړي چې کم چې د وارثان دي داغه نه بعد کبه به سو خیرات دا که څه په ځای خپل مال نه بګي ودا باندې کې چې درې ورځې د مړی د مال نه خلکو له ډوډۍ ورکي بیا ورکه اوس په خیراتونه بس کوو د جمعې په څو کې خیراتونه په څو کې او بیا چې کله سل وخت مو شو راځي چې د نور ورځ تقسیم وو نه لاول نه چې دی کنه چې کله سړی مړ شو بس د خپل مال نه لاس وتل اوس په دا مال دې په بس نه خیرات پر بس جایز دی نه بس بل سره وکړه د مال نه کته بس خپل کې جو سړنان په حلال وا صاحب ثواب کی ته به ثواب رسی ولکه دا مړی د مال نه به خیراتونه نه کوي د مړی د مال نه به په خلک ملمنو له خوراک نه ورکړي او باندې به کوی دا خو دې نه ماده لپلار ملمانه دي کنه نه په پلا په مرګ نه دي راغلي نه د مال په تقسیمو نه مال نه کوي د مال ختم شو بس په خپل باندې والولي او ولي يخرج الفديه وباسب فديه من ثلث الميراث د میراث د درې میسینا وسونه فديه ورغی نو فديه صلاه كل وقت فديه د هر یو نماز د هر وخت نصف ساع نیم وګره من قمح من قمح د غنمنا او قيمته یا د قیمت او صاع من شعير او قيمته یا پر صاع به وربشونه یا قیمت داغه صاع چې ده کنه دا 3060 ګرام راځي 3060 ګرام دا یو صاع راځي 3060 ګرام او 1530 ګرام چې دا نیم صاع 1530 ګرام نیم صاع په کم 2 کیلو احتیاطاً نو په کم 2 کیلو غنم یا په کم 2 کیلو قیمت چې دا ورکه نو دا نیم صاع یعنی موږ ته صدقه فطر هم وایو سرسایه ورته هم وایو دغه د یو روزي هم سرسایه ده د یو روزي فطر ده او د یو منځم فطر ده او دا لکه دې خاص روپۍ د دې نه چې 100 روپۍ دی یا 200 دی یا 300 دی خو په بازار د بلار شي د درمیانه غنم ته پوس وګي درمیانه غنم چې نه ډېر زیات ګران وي نه ډېر زیات ارزان وي داغه ته پوس وګي چې 200 روپۍ کیلو ده نو بنیم په کوم 2 کیلو چې حساب سره دغه د یو منځ فطر کله بعض لکه وړه ګرانی جو بیا به ګرانی صاحب راځي غنم ورکه کوړه ورکه د غنمو حساب وکړي اكو وربشي ورکه نو بیا پورا صاع ورکه یا کجوري ورکه پورا صاع ورکه یعنی 3060 ګرام ورکه یا ما دا ورکه دا څو او کجوري ورکه نو دا پورا صاع وسکی دا پورا صاع ورکه غنم چې دا مسلم نیم صاع نو فدیه صلاه کل وقت فدیه د هر مانزه د وخت
نصف صاع نیم غنم نیم وګی دی من قمح د غنمونه او قیمت یا قیمت دا وي او صاع یا پورا وګی دی پورا وګی 3060 او نیم وګی 1530 ګرام او صاع من شعير او قیمت یا یو صاع د شعير یا قیمت دا وي شعير وربشي فدية فدية كل صلاة كل صوم فدية صوم كل يوم فدية ورځ د هر ورځ روزه دام د قشنده نصف صاع من قمح نیم وګه د غنمو ده او قیمت یا قیمت دا او صاع من شعير یا پورا صاع د وربشي یا قیمت دا ها وس دا فدیه بچاله ورکه نو فدیه د سیم کوله چې ټوله فدیه یو کس لورکه مطلب لکه تا منځونه لس منځونه قضا شوي دي نو 2600 روپۍ دي 260 روپۍ راځي د یو منځ راځي دا 2600 د لسو منځونو چې دا یو کس ته ورکړي د سم کولی شي د سم کولی شي چې یو کس ته چې 260 یو لا 260 بل لا 260 بل لا د څه ورکړي خو د سری شي کولای چې رسل یو لور کې رسل بل لور کې 60 بل لور کې دا یو ثواب دا یو کس هغه سرسایه دا په دې باندې تقسیمه ها يجوز للولي جائز دي د ولی لپاره ايدفع فديه الصلوات چې ورګي د ټول منځونو فدیه بتمامها پورا الى فقير واحد یو فقیر دا وکذا او دغه رنګ جایز دي ان يدفع فديه الصيام چې د روزو فدیه ورګي کله ټوله الى فقير واحد یو فقیر دا لکه 300 روپۍ دی روزه راځي او 3000 روپۍ ترنده ورکړي یا 30000 روپۍ ترنده ورکړي نو دا ټول یو لم ورکول شي 3000 په جمع باندې یو لم ورکول شي او جدا کسان له جنان دا هم ورکول شي خو دیونه باندې کوم اوس په قسم کفاره چې کم ده کنه نو دا قسم کفاره ټول یو کس لنه شي ورکول دا مطلب دا قسم 2000 روپۍ دي دا نیم وګه چې لس تسپری کې نو لکه مطلب 200 روپۍ دی یو د نیم وګه قیمت د نیم سا قیمت 200 روپۍ دی نو 2000 روپۍ دي دا 2000 ته یو کس لنه شي ورکول 2000 یو کس لنه شي ورکول دا قسم د کفاره بلکې دې چې بګې چې لس کسانو له بدل ورکې 200 یو له 200 او کدی یو کس ورکې نو بیا ول ورې 200 روپۍ ورکې نن دی ول 200 ورکې سبا دی ول 200 ورکې خو بجا مته نه شراغه چې بجا مته دا ورکې خو د وجود فدیه روپۍ او د مانزه د فدیه روپۍ دا ټول یو کس ورکول شي خاجي وي کدا يجوز دا رنګ جایز دي اي يدفع چې ورکړي شي فدیه الصيام د رجوع فدیه كلها ټول الى فقير ما یو فقير ده ولكن لا يجوز لیکن دا جایز دي اي يدفع فدیه كفاره اليمين چې ورکړي دي فدیه د قسم د کفاره الى فقير واحد یو فقير ده اكثر من نصف صاع زیات د نیم وګي من القمح الى غنم في يوم واحد په یو ورځ کې لکه پوښتنه به دې دا ما تاسو وي چې د یو ورځ نه سیوا چې نه دا نشي ورکولای مطلب 200 روپۍ ورکولای چې 200 نه سیوا د ورځې نشي ورکولای خاجي واذا لم يوصل ميت وليه وباداء فديته ولكن تبرع عنه دا ما تاسو وی کنه چې لکه فدیه ورکول په معنی لازم دي چې کله د وصیت وکړو او وصیت دې نه کړای او د لري ولی یعنی د لري میراث وارث د خپل طرف ورکو زوی ورکړي روډ ورکړي پلاری ورکړي د خپل طرف نه چیرې دنه مزونه شوی دی نو دا وې د دې امید کې دي چې دا بدنه قبول کړي شي اذا لم يوصل ميت کله چې وصیت نه کړای مړي ولی او خپل ولی ته بیا د فدیه د فدیه په ادا کولو ولکن تبرع عنه لیکن د احسان وکړو دا غره طرف نه او ورکړلې نو يرجى قبوله دلیل قبول امید کړي چې الله به قبول کړي لا يسه للولي خا وسيني د ولي لپاره ان يصوم عن الميت دا ولي چې کنه د وچر زمانه لري پلار نه ضرورنا دنه منځونه قضا شوې دي شل منځونه قضا شوې جوړه شزو ولا بلا منځو کما دا شل منځونه بزره وکړم یا دا غنه لس روزي قضا شوې دي لا لس روزي بوله ځونی سما نه په پیسو کې خدا نائب کې نشي او په دای کې نشي کوله په عبادت بدني کې دی نشي نائب کې دی دا طرف نشي کوله ولا يسه للولي سين دولي لپاره ان يصوم عن الميت چې د روزي ونی سي د مړي د طرف نه عوضا عن صيام الفائده فعوض د دې کې چې د فوچي د روزونو وكذا لا يسه للولي دغه سين دولي لپاره ان يصلي عن الميت چې د منځو کې د مړي د طرف نه عوضا عن صلواته الفائده فعوض د دې کې چې د نه کم فوچي منځو دای په وسکي هغه پوښتنه به معنی دا وسه خبره کوي ورستو چې ماره دغه موکړه چې دا باندې فدیه لازم نه چې کله دا وخت میلاو شي دله لا روزونی شي یا مونږ کی که وخت وته نه میلاو شي په دغه بیماری کې د دنیا نه لاړو نو بیا په فدیه ورکول لازم دي
اذا مات المريض کله چې مړ شي مریض قبل ان يقدر على اداء صلاته مخکې د دې چې د قدرت عمومي په موږ په ادا کولو باندې په اشاره سره لا يلزمه الايصاء نه لازم دی په باندې وصیت کول باداء الفديه د فدیه په ادا کولو سواء كانت الصلوات الفائده كثيره او قليله برابر خبره ده کله فوچی مونږ ډیر ویو کله وی کدا اذا مات المريض دغرنګي کچته مریض مړ شو قبل ان يقدر مكن نجري قدرت عمومي على قضاء الصيام فقضاء الرجوع التي فاتته في مرض موته چې فوشي دنه په مرض الموت کې مرض الموت هغه دوی چې داسې بیماری چې پای کې دی مړ شي نه لا يلزمه الايصاء نه لازم په باندې وصیت کول سواء كانت الصيام الفائده كثيره او قليله برابر خبره ده کدا فوت شوی روزي دنه لګي وي او کډي وي وکذا اذا مات المسافر قبل الاقامه او دا نه که مسافر دی په اقامت نه مخکې مړ شو یعنی خپل کلی ته راغلی نه اقامت د مقیموالي حالت دی خپل کلی ته راغلی نه چې مړ شو نو لا يلزم الايصاء لازم نه په دمانه وصیت کول بیا اداء فدیه الصوم د روزي د فدیه ادا کول ځکه چې د مسافر دی نو په مسافر باندې خروجي نشته کنه او دغه سفر په حالت کې لاړو مړ شو نو په دمانه بیا فدیه نشته دغه بنشته چې دغه وکي وصیت وکي واښو به معنی واړه